مونږ په دغه پګړو باندې شرمېږو نه، مونږ په دغه ګیرو باندې شرمېږو نه، مونږ په دغه یختانو باندې شرمېږو نه. هغه کفر دی چې د دې نه یره محسوسوي. ترهبون به عدو الله و عدوکم، چې یو سړی د سنتو نه یریږي، د سنتو نه یره محسوسوي، دی په دې پوه شي دا د الله دشمن دی، ځکه د دې نه یریږي. او یقینا دا زمونږ فریضه ده، انشاءالله د الله دشمنان به مونږ یروي انشاءالله العزیز. نن هم تاسو ورسئ د سکول کالج یونیورسټو ته. مسلمان ملک دی د الحمدلله، لیکن 14 کاله یو بچی دلته تعلیم حاصل کی، کتابونه نصاب ولولي، په 14 کالو کې د اسلام بنیادی عقاید اساسی عقاید ونه پیژني. موږ د سکول کالج یونیورسټو د اهمیت نه انکار نه کوو، البته ګیله خامخا کوو. څه وجه ده؟ یو مسلمان د معاشره کې لوی شوی مسلمان بچی 14 کاله چې دلته نصاب ولولي، د په خپل مخ د رسول الله په سنت ګیره باندې به شرمېږي، د مسلمانانو په تهذیب، د مسلمانانو په کلچر او ثقافت باندې به شرمېږي. دا د کفر په تهذیب، دا د کفر په لباس، دا د کفر په صورت او سیرت، دا د کفر په رسم او رواج، دا د کفر او په رسم طریقو باندې فخر کوي. دی بچی کې دا تبدیلی ولې راځي دلته؟ محترمو، دا د هغه ماحول او هغه نصاب اثرات د دې وجه نه زمونږ کابیرو فرمایلي وو، مونږ به دا مدرسې منبر او محراب، مونږ به دغه نصاب د دې د تعاون نه آزاد ساتو. او الحمدلله د بری صغیر د علماء دیوبند بچو تر اوسه پورې فقر و فاقې تېرې کړي دي، مشکلات تېرئ، تکالیف تېرئ، په دا ټاټ او خاور او چټۍ ژوند تېرئ، لیکن منبر او محراب آزاد ساتلی دي، د ملا ژبې آزاد ساتلی ده، د مدرسې نصاب آزاد ساتلی دی، دین په خپل اصلي شکل کې بیان کړی دی. اور انشاءاللہ قیامت کے صبح تک د قیامت د سبا پورې به دیو هر تکلیف، هر ظلم و ستم، د هر مشکل مقابله کوي، لیکن د دین دغه جنډه به په هر صورت بلند ساتي انشاءالله. محترمو، د علماء خپل ذمہ داری ادا کړې ده. حقیقت دی نن که زمونږ او ستاسو دین او تهذیب ژوندی دی، دا دغه مدرسو د دغه علماو برکت دی. کما معاشره کې چې دیني مدرسې ختم شي، اهل حق علما ختم شي، حق بیانون کې جبې بند شي، به تاریخ مطالعه کوي، دغه قومونه خپل تهذیب او دین به کلم ژوندی نشي ساتلی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. رب ردی دین حفاظت کئی، ادغه قرآن حفاظت بکئی، ادغه مدرسے حفاظت بکئی، لیکن اللہ پیغمبرہ اغه وقت کے زما اغه وقت کے اللہ پیغمبر زبا ایمانو زما دین دغه مدرسہ دغه ګیرو پګړی به تر قیامت پورې وي، دا څوک نشي ختمولی. ادې د ختمولو سوچ لرونکي اب ان شاء الله خپل ختمېږي، زما رب هغه نشان عبرت ګرځي. لیکن الله پیغمبرہ هغه وخت کې سره کربوړو په ملګرو کې نه وما، زره هغه مارغه په ملګري کې وما. الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و، خلیل الله د سوځولو کوشش کېدو، هغه وخت کې زه د نمرود د ملګرو په صبر کې نه وم ولاړ، زره وخت د ابراهیم د ملګرو په صبر کې ولاړ وم، زره وخت د فرعون د ملګرو په صبر کې نه وم ولاړ، زره وخت د موسی د ملګرو په صبر کې ولاړ وم. الله پیغمبره زره دغه ظالمانو، دغه طاغوتیانو، دغه جابرانو، دغه ګیرو پګړۍ، دغه شملې او د مدرسې د دشمنانو صبر کې نو مولاړ. زه ستا له دغه وارثانو چې د زمانې ظلم جبر یې بللی و، مشکلات یې منلی و، تکالیف یې قبول کړی و، پیغورونه یې قبول کړی و، بس په دغه ټاټ او چټایي باندې ژوند تېروو. الله پیغمبره زه ستا له دغه وارثانو سره په دغه ټاټ باندې ولاړ وم. الحمدلله.